ستاسو علم کې به یو قاعده وي، کله چې یو لفظ بل لفظ معنا ورکوي او په الفاظو کې د هغې سره مشابهت نه وي بلکې صرف په معنا کې اسم لګوي، لکه مصدر او اسم مصدر، جمع او اسم جمع. ګوره اسم جمع ته اوس موږ وګورو. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. منغا د اسم غیر متمکن مشابه مبنی الاصل اقسام شروع کړیو. باغی کې منغا اسماء اشارات، اسماء موصولات او مضمرات دا غي بحث وی. وس منغا چې وایو نو اسماء افعال وایو. د دې نوم نه پته لګي اسماء د اسم جمع ده، افعال د فعل جمع ده، یعنی اسم فعل. وس اسم فعل څه ته وایي؟ نو اسم فعل وایي هغه اسمونه چې هغه معنا د فعل ورکوي نو دې ته وایي اسم فعل. ستاسو علم کې به یو قاعده وي، کله نا کله چې یو لفظ د بل لفظ معنا ورکوي او په الفاظو کې د هغې سره مشابهت نه وي بلکې صرف په معنا کې، نو د هغې نه په ابتدا کې اسم لګوي، لکه مصدر او اسم مصدر، جمع او اسم جمع. ګوره اسم جمع ته اوس موږ وګورو چې اسم جمع موږ قوم رهتون وایو، دې ته موږ اسم جمع وایو. اوس ورته اسم جمع ولې او جمع ورته ولې نه وایو؟ ځکه چې په الفاظو کې خو دا جمع نه ده که نه، خو لیکن معنا د جمع ورکوي. د دې وجې نه موږ د جمع نه مخکې لفظ اسم ولګو، اسم جمع، اسم جمع. نو دقه شان د اسماء افعال هم دي، معنا د فعل ورکوي خدای اسم، خدای اسم. د دې وجې نه موږ په شروع کې د دې اسم راوړو نو اسم فعل هم ورته وي، اسم فعل. نو هر هغه شی چې معنا د بل سره په معنا کې مشابهت لري او یو اصطلاح وي نو هغه نوم هغې ته ورکړی کېږي، خو مخکې د اسم وي، مخکې د اسم وي. لکه موږ جمع او اسم جمع ذهن کې ستاسو راله. مثلا مسلمونه، مسلمونو ته موږ اسم جمع نه وایو بلکې جمع ورته وایو، ځکه چې الفاظ هم جمع والا دي او معنا هم جمع والا ده. لیکن قوم ته موږ وایو ځکه الفاظ جمع والا نه دي بلکې معنا د جمع ورکوي. د دې وجې نه موږ دقې ته جمع وایو، خو لهذا مخکې د شروع کې لفظ اسم لګو، لفظ نو اسم جمع ورته وایي. اسم دام اصل کې افعال نه دي، اصل کې فعلونه نه دي، خو معنا د فعل ورکوي. د دې وجې نه په شروع کې د فعل نه مخکې موږ اسم لفظ لګو او دې ته وایو اسم فعل، اسم فعل. او د دې جمع راځي اسماء افعال، اسماء افعال. بیا د معنی په اعتبار سره د اسماء افعال دوه قسمه دي. یو اسماء افعال به معنی ماضی او یو اسماء افعال به معنی امر حاضر معلوم. اسماء افعال به معنی ماضی دا یو څو الفاظ دي مشهور او معروف. یو پکې دی هیهاته. هیهاته د اسم خو معنا د فعل ورکوي، به معنا بعوده، دور هو، لرې شو. او شتانه دا د اسم لیکن معنا ورکوي د افترقه، جدا شو. او سرعانه دا د اسم لیکن معنا ورکوي د سرعه، جلدی وکړه. نو دا درې الفاظ عمومي طور باندې اسماء افعال به معنا فعل ماضی دي. هیهاته اسم دی، معنا د بعوده ورکوي او بعوده فعل ماضی ده. شتانه اسم دی او معنا د فعل ورکوي، فعل ماضی به معنا افترقه. سرعانه اسم دی او معنا ورکوي د سرعه. دویم قسم زمونږ سره هغه دی اسماء افعال به معنا امر حاضر معلوم. د دې ډیر شی
صیغې دي ډېر شي الفاظ دي چې یي اسماء خو معنا د امر حاضر معلوم ورکوي. مثلا یو څو مشهور او معروف به درته زه ووایم. مثلا رویده، رویده بمعنى امهل. بلها بمعنى دع پریده چھوڑ دو. هیهل بمعنى ایتی راشا یا راوڑا. هلم دام بمعنى ایتی رازی. دونکا، دونکا بمعنى خوز رازی انیسا پکڑو. او ها رازی، ها هم بمعنى خوز رازی. ها لفظی ها دې مثالونه در کوم خیر دی. آمین مونږ ولا ضالین آمین، آمین بمعنى استجیب رازی قبول کا. علیک بمعنى الزم رازی، علیک الزم یعنی بخپل ځان باندې لازم کا. علیک بنفسک حدیث کی راضی کنه پتا باندې ستا نفس لازم دی. قطو بمعنى انتهي. مه، مه لفظ راضی بمعنى اکفف پریدا ځانتی بچ کا. صح راضی صح بمعنى اسکت خاموش شه. نورم دسی الفاظ راضی. نزالی، نزالی بمعنى انزل کشا. کتابی بمعنى اکتب اولکا. نو دا مختلف الفاظ راضی بمعنى امر حاضر معلوم. منگ پا دی نورو کی تفصیل تا ضرورت دی شاید معروف و مشهور دی خلق ها طرف تراشه منگوی ها بمعنى خوز. وز دغه ها با منگ سنگ پیجنو چی دا ها راغلی دا او دا اسم فعل بمعنى امر حاضر معلوم دا او دا دی معنی با من خوز کو. نستاسو علم کی بایی چی دا ها دری قسمون دی. دا ها استعمال پا دری قسم بانده دی. یو ها راضی د ضمیر واحده مؤنث غائبه د پاره. هو او ها، هو او هو مذکر د پاره راضی غائب د پاره او ها د څه د پاره راضی مؤنث غائبه د پاره. دویم ها راضی د تنبیه د پاره. هذا، هذه، هؤلاء. نو دا هؤلاء، هذه، هذا د دې په ابتدا کې چې دا کومه ها لګېدلې ده نو دا د های تنبیه ده. های تنبیه ده. د ما بعد جملې باندې د تنبیه کولو د پاره مخاطب د ما بعد جملې طرف ته د راغب کولو د پاره دا ها استعمالیږي های تنبیه. دریم ها بمعنى خذ ده. د دې علامت دا دی چې د دې نه وروستو اسم ذکر کیږي او هغه اسم منصوبي. اسم مثلا ها زیدن، ها نو ها زیدن معنا دا نه ده چې ها چې کومه دی نو د دغه د ضمیر واحده مؤنث غائبه ده او دا زیدن ورسره اسی منصوب دی. نه بلکې دا ها های تنبیه نه ده بلکې دا ها اسم فعل بمعنى امر حاضر معلوم ده. اسم فعل بمعنى امر حاضر اصل کی معنی دا دیده خوز زیدن. خوز نو خوز فعل ادی کی ضمیر انت ضمیر فاعل او زیدن مفعول به. پوشوی